ته هر یو ماشوم بچي هر مشر په زړه کې ژوندی دی. او نن مونږ هغه ټولو خلکو ته دا ویل غواړو چې تاسو یو حیات شهید واخیستلو. دلته کې نن په زرګاو تعداد کې حیات شهید موجود دي. همدغه وجه ده چې مونږ چې کله هم دا برسي مانځو نو مونږ یو نعره لګاو چې زنده ہے زنده ہے زندہ 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 ہے. عزتمندو عزتمندو یو درخواست وکوم نارې به آخر کې زه لګوم ټول به یو ځای د هغې جواب دغه کوو. زه دا غواړم چې مشر ته زیات موقع میلو شي چې هغوی نن اهم خبرې به تاسو سره کوي. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې کوم جدوجهد کړو، کم د غریبانانو ترجماني هغه کړې وه او کم سیاست چې هغه کړی و هغه د دې صوبې ماشوم او بچي ته پته ده. او بیا خصوصا د هغوی کومه قرباني چې ورکړه هغه قرباني چې ده د هغې د دې صوبې ماشوم بچي ګواه دی. نن عزتمندو مونږ یو طرف ته شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته سلام پیش کوو چې هغه نن نه ته 40 کاله مخکې د دهشتګردۍ مقابله کړې وه. بار هغه باندې حملې وشوې، بمونه هغه ته کېښودلی شو، خو هغه د عوامو نه وروسته نه شو. هغه عوامو کې موجود و او د خپل سر قرباني یې ورکړه، خو عوامو نه وروسته نه شو. عوام یې یوازې پرې نه ښودل. د هغوی نه پس ته که موږ وګورو نو په دې 40 کاله کې زمونږ پښتانه د ډېر مختلف حالاتو نه تېر شو. دلته کې مونږ د افغان جهاد هم ولیدلو، د هغې نه پس ته د دهشتګردۍ لهرونه مونږ ولیدل. مونږ داسې حالات هم ولیدل چې دا زما مخامخ ناست د ملکن ډیویژن د سوات او د دیر او د بونیر د مشران ناست دي چې دوی په لکونو په تعداد کې په خپل وطن کې بې کوره شول. زمونږ د قبایلي ازلارونه په خپل وطن کې بې کوره شول. مختلف قسمه د عالمي طاقتونو لوبې دې سیمې ته رالې او د هغې په نتیجه کې پښتنو ډېر لوی مشکلات ولیدل. خو دې ټول حالاتو کې یو شی مونږ ته د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دغه نه د هغه سیاست نه مونږ ته یو سبق میلاویږي. او بیا د هغوی نه پس ته د ملي لیبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم جرأتمندۍ سره دې ټولو حالاتو مقابله کړې، په هغوی باندې حملې وشوې، خودکش دماکې وشوې، خو هغوی د خپل خلکو نه وروسته نه شو. دا مونږ ته دا یو لاره دوی ښیي، دا مونږ ته دوی یو سبق ښیي چې د امن لپاره چې دی په میدان به ودرېدل غواړي، د امن لپاره چې دی کوشش به چې دی هغه په میدان باندې ودرېدل به غواړي، اواز به اوچتول غواړي. دا په دې نه کېږي چې سړی د عوامو نه وروسته شي. عوامي قیادت چې دی هغه همیشه عوامو په منځ کې او په هر مشکل کې د خپل خلکو سره ودرېږي، په غم کې خلکو سره ودرېږي، په خوشحالۍ کې خلکو سره ودرېږي. دا تعلیم موږ له جناب شهید وطن حیات محمد خان شیرپو را کړی دی. دا مونږ ته ملي لیبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د خپل کردار نه ښیلی دی. نن
د قومي وطن پارټۍ ټول کارکنان چې دا د ټولو پښتنو ته نن موږ دا ویل غواړو چې موږ زموږ قیادت چې څنګه تاسو سره ولاړو نو دغه شانتې د قومي وطن پارټۍ دا کارکنان چې دی دا به د پښتون قوم سره ولاړ وي او د امن لپاره به خپل کوشش به کوي امن لپاره به خپل اواز به اوچتوي به نن مونږ چونکې دا کم واقعات چې بیا شروع شوي دي په سوات کې چې بیا څه وشو په ملکنډ ډیویژن کې چې بیا څه وشو قبایلي اضلاع کې چې بیا څه وشو او بیا خاص کر د پیښور پولیس لاینز کم واقعات چې وشو نو نن مونږ دغې مناسبت سره دا جلسه چې ده دا د شهید وطن ته مونږ خراج تحسین پیش کوو خو دا مونږ د هغې ټولو شهیدانو چې چا د دهشتګردۍ لپاره د وطن لپاره خپل قرباني ورکړې ده هغوی ته منسوب کوو به هغوی ټولو ته مونږ سلام پیش کوو او مونږ ورته دا ویل غواړو چې هغې ټولو خاندانونو سره د قومي وطن پارټۍ کارکنان ولاړ دي قومي وطن پارټي هغوی سره ولاړه ده عزتمندو زه نورو ستاسو د مشر په منځ کې نه حایل کېدل غواړم صرف د هغې ټولو ملګرو چې چا نن د جلسې په کامیابۍ کې ورځ او شپه کار کړی کور په کور ګرځېدلي خلکو له دعوت ورکړې ګڼ تعداد کې نن چې دلته کې کم دا مجموع مونږ وینو دا ټول د هغې کارکنانو د هغې ملګرو د محنت نتیجه ده زه نن د خپل لخوا د خپل صوبایي تنظیم نه لخوا هغې ټولو کارکنانو ته تاسو ټولو ته سلام پیش کوم چې ستاسو د وجې نه دا پروګرام دا جلسه کامیابه شوې ده انشاءالله چې ستاسو همت را سره وي ستاسو او زمونږ اتفاق و اتحادي نو انشاءالله را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی را روان وخت د قومي وطن پارټۍ دی زه یو څو نارې لګوم زه یو څو سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی اوس هم بغاو نه کا سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي شهید وطن حیات محمد خان شیر پاؤ ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیر پاؤ کارکنان قومی وطن پارٹی امن والا نعرہ کے مونږه خامخا غواړو امن پر اختیا غواړو مونږه خامخا غواړو امن پر اختیا غواړو مونږه خامخا غواړو مونږه خامخا غواړو سمدستي